وایي چې دا بعضې تمګر چې کوم دی هغې ته چې کله کس لاړ شي نو هغې ورباندې دم هم واسي، یعنې چې مثال هغه کس ورته وایي چې زما خپه خوږ ده یا زما لاس خوږ دی یا زما سټ خوږېږي، نو دم هم پرې واسي، یو تار ورله جوړ کړي او ورته وایي چې دا تار خپه کې واچوه، لاس کې واچوه. نو آیا شریعت د دې باره کې څه وایي؟ تاسو چې کوم دویم تپوس کړی دی دې سره چې بعضې خلک لاړ شي تعویذګر ته، هغې ورته تار دم کړي، ورته په غاړه واچوي یا په لاس ورته وتړي. دا څنګه وي؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند لیکلي دي چې کوم انسان تار دم کړي په چارکول سره یا نور د قرآن په کوم حصې یا آیاتونو سره د یو مرض په خاطر باندې بیا د په غاړه باندې واچوي ماشوم ته یا لوی ته یا په لاس وغیره وتړي، نو دا شرعاً جایز دي، دې کوم قباحت نشته دی. او یو عام تارونه وي چې د هلکانې په غاړو باندې تور اچوي یا په لاسونو باندې منګړو په شکل باندې یا نور داسې، او دې وي چې دې سره بد نظر نه به بچ شو، نو داسې جهالت دی، دا یو فضول کار دی. او کوم چې د دم تار دی نو دا فقها لیکي دا جایز دی، دې کې څه قباحت نشته، په دې باندې آثار او روایت موجود دي.